कहता है नूर नस्ल रास्तात कड़ाया चूमा सुन समेत पे वर्गी जो अन्य में पैसों माने वोट आगे से अन्य में चारे पैसे वर्गी ज़मीन इज्जत उसने की बात इराक़ को दुश्मन है कि साथ बात कर रहा था और यो पढ़ा बनने यो पत्र बनने खुदामा उसने पसंद सौदा इन्हें ना कबूल करने मु शेर अफजल मरवत पर अजीज सरकारी अफसर जमा कोर तमोला नजर आवड़ी इमरान खान ने इस्लामिक ला खबर कवाला फैसले कवल दे अवाम हक दे देश जमुंदा इलेक्शन फेडरेशन जमुंदा वारस्ती सियासत हम इमरान खान सर को इमरान खान न बगैर न को वो न पैदा की जसीयत वर्कर तक कंजल करी दे यूथ तक कन्वेंशन पौरजागत ता बार वे जिन तस्वुर न की जुबदा यार कम तस्वुर न की हल्फिया इम्तिदाल अस्माल का तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है हो तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता है ना जीता है ना मरता है क्यों हक लेने से डरता है हक हमारा है हक हमारा है हक हमारा हम लेके रहेंगे हम लेके रहेंगे है हक हमारा आजादी हम लेके रहेंगे आजादी अगयार बकिलन बीगी मुक्त गुट के वाले लुटू 10 दिन का बख्शिश सब और लगाओ मीर मुजफ्फर गाजी जुनैद अकबर खान परवर कराने तो था फर्स्ट कोमा چې ان شاء الله په 8 فروری باندې موږ خپل ووټ حفاظت کوو چې کوم هغه بې ګناه قیدي ده ان شاء الله هغه د راخلاصولو کوشش وکړو بسم الله الرحمن الرحیم د تقریر نه مخکې د اول سوال پوښتنه کوم زه خلګیه خبره کوم چې ما د پاکستان د نظام او د زموږ سابقه چې پرایم منسٹر عمران خان تسیرنا ستاسو نامزد امیدوار یم د پیګ لپاره او دا حل پوښتو چې ما الیکشن وګټو دا به زما سره د خان امانتي او چې کوم ځای خان وایي زه به هغه ځای ته ځم د خان نه یوه نه بل چا हम लेके रहेंगे आजादी مونږ په دې علاقه کې سیاست کړی څلور نیم کال په اقتدار کې پاتې شوي یو MNA صاحب زمانه ډېر پاتې شوی دی یو درخواست به مې ټولو ته وي او هغه به دا وي چې نن په پاټۍ باندې ډېر سخت ټایم دی نن زما او ستا لپاره په تورو تیارو کې یو قیدي ناست دی او هغه قیدي د دې مل سودا ونه کړله زما او ستا د سر سودا یې ونه کړله د دې بچو په سر باندې ډیلونه کو جیل یې قبول کو حمل کې پرې نه خو عزتمند عمران خان زه په دعوه سره دا خبره کوم چې په 2018 کې الحمدلله نه مې د چا د زمین سودا کړې ده او نه مې په پیسو باندې ووټ اخیستی او نه مې چا له پیسې ورکړي خو ظاهره خبره ده چې په دې ضلع کې 3 ټکټونه دي یو د MNA او 2 د MPA دي او بیا په دې سخت ټایم کې په دې سخت وخت باندې زمونږ د هر څه باوجود زه په دې پارټۍ فخر کوم چې زه په پاکستان تحریک انصاف کې یم چې زمونږ د پیګ لپاره صرف 30 کسانو اپلای کړی و د ټکټ ته دا یو جمهوریت عملو دا هر حق هر یو سړي ته حاصلو خو د پارټۍ د سیټ نه دا فیصله راغله چې کوم زمونږ سابقه کینډیډیټ دي او هغه د پارټۍ نه دي تیری په پارټۍ کې دي نو ټکټونه دی هغه ته میلاو شي دا زمونږ د ټول الیکشن دی او دا زمونږ د ټول په دې
برس کا نکیږي او چاله هم ورځي لاولې کې نوې او کني نورور څنګه چې په هر ځای کې د دغه خلکو نه بایکاټ شوی دی ان شاء الله موږ ټول به دا بایکاټ کوو موږ به خان سره مرګري ان شاء الله په کوم ورځ اخیری ورځ باندې عدالت فیصله راته د بیټ چې کوم دی په زمونږ نشانه اخیستو څلور پیرې ټایم چینج شوی دی او که نه دی چینج شوی چینج شوی دی که نه دا په دې جوړ باندې چینج شوی دی چې هلته خان صاحب ته پاډیاله کې ناست وو چې خپله فیصله به د نظرثاني وکړه د عمل پرېږده کنې موږ ته د پارټي ختمو او د نشان ته نه معلوم درې څلور پیرې د هغه ټایم چینج شوی دی عزتمندو خو یو خبر ته کوم چې هغه خپله پارټي هم پته ولګولې خپل نشان یې پته ولګولې جیل یې قبول کړی دی خو زما او ستا په سر سودا یې نه ده قبوله کړې موږ یې نه پرېښودو زموږ سره یو طاقت دی او هغه د ووټ دی په 8 فروری باندې چې کوم الیکشن دی عزتمندو تاسو به دې ته ونه ګورئ چې دا ایم پی ای دی او ایم این ای دی تاسو به یو مقصد وي چې دا کینډیډیټ د چا دی هغې سړي دپاره شپه او ورځ به انشاءالله د 8 تاریخ پورې محنت وکړو چې څو پورې مونږ دغه قیدي نمبر 804 مونږ رئیس دی د جیل انشاءالله دا کوم حالاتو نه چې مونږ تیر شو د 9 مۍ نه تر ننه پورې لیډرشپ په خپل ځای باندې ټارچر شوی دی ورکران په خپل ځای باندې ټارچر شوي دي چې الحمدلله زمونږ نه لیډرشپ حوصله بایللې نه زمونږ ورکر حوصله بایللې ده مونږ د حالاتو مقابله کړې ده او انشاءالله دا مقابله به مونږ د اخر حده پورې کوو او خپل حوصلې او نه د چا په دمکو او نه د چا په خبرو کې به راځو زمون مقصد چې کوم دی اب انشاءالله موږ په 8 فروری باندې پوره کوو انشاءالله جمعې په ورځ 2 بجې دا یا ساده چې څنګه مونځو کې په ګڼ تعداد به موږ انتظار را رسو او شیر افضل مروت پر راځي انشاءالله به ستاسو سره خبرې کوي او دا جلسه به کامیابو زما نشان چې کوم دی هغه ګړی نشان دی او د ایم این اے صاحب په شنه پاڼه کې به ریکټ نشانې دا کور کور دا پیغام ورسوي غړې له باندې اوپر کوي کاجو اوټ پر ریکټ نه ورکوي دا نور خلک چې کوم ولاندي دا ځان ته ولاندي ټیکټ یې ولې نه ورکړي او دا ځان ته ولاندي دغه بګار چې کیږي دغه سویر تکيري دغه بګار دی بدریدل ولې بګار په پټه کې استعمال او مستل لري بګار بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین په سره دا خبره کومه چې ستا ایم این اے اچانک د روپۍ نه دی اخیستي دا خبره زه په فخر سره کوم چې لس کاله اقتدار کې سرکاري افسر زما کور ته مولای نه راوړي او چې چا دا خبره وکړه زه به سیاست نه کوم په ماضي کې دلته خلک کوم کارونه به یې کول خو کمیشن یې به یې اخیستې انشاءالله تعالی دا څوک نه شي ویلی چې تاسو سترګې مانه دې نه راکړي په تاسو چې په امتحان په پاټۍ راغی په قیادت راغی ستا ایم این اے ولاړو سخت مې برداشت کړې ده ما جیل نه ولیدلې ما څوکۍ په سیاست کې خو ما څوکۍ نه ولیدلې ما جیل نه ولیدلې مونږ عدالتونه نه ولیدلې په الله تعالی ستاسو سترګې مې نه دي کتلې اچولې چې راسو دا وویل ایم ایل اے د ملکن ایم این اے یا د ملکن کې دا کردار و د ملکن د خلکو بس څو خبرونه کې ستا ووټ چې دی ما د هغې تحفظ کړی دی هغې دپاره ته ما سترګې ستا لاندې نه دي اچولې عمران خان چې درکړی شوی دی عمران خان جرم سو عمران خان د آزاد خان پالیسۍ خبره کوله عمران خان د اسلامي بلاک خبره کوله عمران خان د اسلامي خوفیا خلاف خبره کوله چې د مسلمانانو خلاف کم دا نفرت مناویږي په دنیا کې کېږي د مسلمانانو خلاف چې دا کم استعمالیږي د هغې خلاف هغه خبره کړې ده عمران خان د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د ناموس خبره کړې ده عمران خان مسلمانان نن چې د ایران او د سعودي عرب تعلق خان په دې کې کردار عمران خان ادا کړی عمران خان ګناه دا وه چې عمران خان د امریکې د اجازت نه بغیر رشیا ته تللی و هغه غوښتل چې زه د رشیا نه ارزان تیل راوړم هغه غوښتل چې زه د رشیا نه ارزان غنم راوړم
امریکا باغې خوشاله نه وو. امریکې زمونږ امبیسډر راوغوښتو او ورته یې وویل چې که عمران خان تاسو لر نه کړو نو تاسو ځان تیار کړئ چې موږ به ستاسو سره ښه عمل کوو. او په هغه پرشر کې او په هغه یره کې چې دی نه عمران خان لړزی شوی دی. مونږ دا وایو چې دا ملک زما، دا خاوره زما، د دې فیصلې کول د دې عوامو حق دی، د دې فیصلې کول د دې قیادت حق دی. دا نه امریکې ته حق شته او نه دا روس ته حق شته او نه بل چا ته حق شته. مونږ چې د چا سره کاروبار کول غواړو دا فیصله به پخپله کوو. مونږ چې د چا سره تعلق جوړول غواړو دا فیصله به پخپله کوو. عمران خان دا نه دی ویلي چې د امریکې سره تعلق خراب کړو. عمران خان دی چې د هر چا سره تعلق جوړوو خو د برابرۍ په بنیاد، د عزت نفس په بنیاد. د عمران خان جرم صرف او صرف دا و. عمران خان په پښتنو چې کوم احسان دی هغه احسان دا دی چې د عمران خان په دور کې مونږ دلته پرومن وو، دماغې نه وې، ټول اټیکونه نه ول. او نن چې کله د کمې ورځې نه عمران خان لاړو په دې ملک او خصوصا په صوبه کې چې حالات چې دی خراب خو چې کله پارټۍ د چا په حق کې فیصله وکړه نو پکار ده چې خپل اختلافات مونږ ختم کړو. پکار ده چې خپلې ګیلې مونږ ختم کړو. زموږ وایي دا به جاري ساتو، دا به کوو انشاءالله تعالی. خو د دې نقصان چې دی عمران خان ته د دې نقصان پارټۍ ته دی او دا الیکشن انتهایی سخت دی. زموږ د پولیټیکل پارټیو سره مقابله نشته. مونږ خو دلته کمپین ته نه پرېږدو. تاسو وګورئ د بل چا اکټیویټي نشته ځکه چې خلک هغه اورېدل نه غواړي. हमारा निशान इमरान खान, हमारा निशान हमारा निशान. خلکو کې شعور راغلی، خلکو کې پوهه راغلې ده. دا نو مسله نه ده، دوی بیا نښه بدله کړي انشاءالله تعالی موږ به تعالی بیا شکست کوو. خو فیصله کړې ده ملګرو. فیصله د عمران خان په حق کې شوي ده خو چې د کم قوتونو سره زموږ مقابله ده هغه ډېر مضبوطتیا ډېر طاقتور دي. هغه انتها ته ځي، هغه هر صدارت ته ځي او کېدای شي زموږ دا الیکشن ګټلی شوی زموږ نه واخیستی شي. هغې دپاره به تیارې کوو، د اوس نه به فیصله کوو. کم پولینګ ایجنټان چې زموږ دي هغوی ته زما سوال دی چې پولیس سټیشن به نه پرېږدی. خو کم پرېږده روټۍ راځي خو تاسو به باسئ نه. چې کله پولینګ وشي، چې کله ګنتي پوره شي، تاسو به ناستئ او د هغې پورې به نه باسئ چې تاسو ته ساین شوی کاغذ نه میلاو شي. د 45 چې ورته وایي چې په هغې کې ستا نښې ته دا نه لیکلي چې تاسو هم راپورټ اخیستلي شي، په هغې باندې دستخط نه یې کړی شي نو نه به ځئ. او چې څوک دا دستخط نه کړي دا ستا حق دی چې تا ته په دې ساین کوي. چې په کم پولیس سټیشن مسله ده پکار دی ټول ملګري ځان هلته کې ورسئ او د هغې نه پس به نه د پیر صاحب کور ته ځئ، نه به زما کور ته، نه ټول به د ایسي د دفتر مخې ته راغونډېږي او د هغه ټیم پورې به نه باسو چې موږ ته خپل رزلټ میلاو شوی دی. د 9 مۍ نه پس په مونږ باندې زما په ورکر باندې ډېر ظلم شوی دی، ډېر زیاتې زموږ سره شوی دی. هغه خو په هره کرسۍ څوک ناست وو، هغه په کرسۍ ناست وو، د کرسۍ نه بغیر ناست وو. په مونږ هم احسانات د ډېرو خلکو راغلي دي، د ډېرو خلکو ته احسان ورکول دي او ډېرو خلکو نه د خپل قرض اخیستل دي. چا زموږ سره او زما د ورکر سره ظلم کړی دی، د هغې لپاره صوبایي حکومت انتهایي ضروري دی. په انې کې ورکوئ که نه ورکوئ، خو دا وعده وکړئ چې صوبایي به پیر مصور په حق کې استعمالوئ، پیر مصور به کامیابوئ. ځکه دا مسلې ځکه چې صوبه زموږ سره نه وي که نه، زه ملګرو ته یو خبره کوم، سیاست موږ د عمران خان سره کوو، د عمران خان نه بغیر نه کوو. خو یو خبره واوره، دا راتلونکي ووټ چې غواړو که نه، دا خپل حساب کتاب پوره کولو لپاره کوو. په تصور نه کوئ، تصور نه کوئ، په ریکارډ نه کوئ، په ریکارډ نه کوئ، په دوستۍ کې به پاتې راشم، په دښمنۍ کې چاته پاتې نه راځم. چا مې د ورکر سره زیاتۍ کړی دی، ظلم یې کړی، زما سره یې کړی دی، سوال نه پیدا کېږي چې زه یې د درجې کم افسرانو چې زما ورکر ته کنزل کړي د یوت ته کنونشن په ورځ هغه ته تا ته بار بار ویم چې تصور نه کېږي زه به دا عیار کړم، تصور نه کېږي. انشاءالله تعالی مونږ
الله تعالی لاک لاک شکر دی چې زمونږ ورکره مونږ به یو پیژو نن مونږ ستا مقابله کولی شو ستا لاس نیوي شو په دې کې غلط فهمو کې مه اوسه خو صرف زما قیادت څه منې کړی وم ما خپل ورکر من کړی چې جواب مه ورکوه خو نور نه زه دا ستا کړی اچوم او نه زه د ملګري پسې جیل ته ځم آینده په غلطه باندې زما ورکر ته سوال نه پیدا کېږي چې چا په غلطه باندې زما ورکر ته زړه ته حلفیه یم چې دا لاس په مال کړم نور په شرافت پوهېږم لس کاله مې د شرافت سیاست کړی دی خو نور په دې غلط فهمو کې مه اوسئ نور بدی کی مو سے کہ تاس پر چا پر ٹیلیفون پہ یو مسکال بانی په نامعلوم نمبر پر زما بھی عزتی کوئی زمانہ ورکر بھی عزتی وقت بات په نامعلوم پتہ نشتا زنا معلوم خو نه پیژنم چې نامعلوم څوک دی خو چې څوک کوي که هغه معلوم راته معلوم دی او سوال نه پیدا کېږي چې ما دا قصه ختمه ده په جیل کې ټول ګواه دي په اتکړو کې مې ورته ویلي چې سره سره کولی شئ په لاس ته نه راغلی یم وګئ بیا به په لاس نه درځم بیا مې ورته وویلي په عدالت کې مې ورته وویلي چې څه کولی شئ وکړئ بیا به په لاس نه درځم بیا به افسوس کوئ اوس درته وایم چې ستا موقع وه تا چې څه کول هغه دې وکړل خو اوس به زما موقع اوس به ځان سود سمیت به یې ورکړي جواب به یې ورکړي نه دی کې غلط فهمي یو به ووټ اچوئ یو به د عمران خان د ووټ تحفظ کوئ شا څوک په دې غلط فهمۍ کې چې په ملکن کې به زور زړه خوا دې خوا کم کنه سوال نه پیدا کېږي په دې غلط فهمو کې اوسئ یو حد ساتو مونږه قانون منو مونږه آئین منو مونږه حکومت منو حکومت مني کو تو آئین منی خو زه منم کو تو قانون منی خو زه منم خو کو تی نه منې نو بیا درته خبره کوم آئین زما پلار نه دی لیکلی چې تی نه منې نو زه به ستا چې ته یې قانون ماتې چې ته قانون ماتې نو زه به ستا مخ بند کړم کلیر درته دا خبره کوم نور چې هر حد ته ځم په دې سیکړو باندې هر حد ته ځم نور مې امتحان نه مانی 8 فروری خلکو د عمران خان باغ کې فیصله کړې ده او څوک په دې غلط فهمو کې چې ما د بکسې پاتې شي بکسې به راته ډکې شي زه به رزلټ بدل کړم دا د هغه غلط فهمي ده مونږ په دې مه مجبوروئ چې واپس زمونږ ممکن نه